ورحمة الله وبركاته. څنګه ماشومانو ښه جوړ یې؟ طبیعت کوم طبیعتونه هم ښه دي که ما ته خو ټول ښکاري. ښه ماشومانو نن درته یو ښایسته کیسه ورومه ښه، خو بیا به تاسو دا ګورئ ښه ګورئ چې شرمخ دی ببرشیر. تاسو ببرشیر ښه پېژنئ؟ مانه اول ته واده واده چې یو ماشوم بل ته وایي چې د کاري به ګوره تاسو به یو بل ماشوم ته م وایئ زما کیسې به ورته ښایئ ښه، خو دا به م ورته وایئ چې دا ګورې مخکې هم شعر کوي، هسې نه چې تاسو یې شعر کوئ نه. او زه ګوره تاسو له لګېمه کیسې درته کوم. دا ببرشیر چې نو دا هم ګوره ډېر سخت قمقلي، اگر چې دا د ځنګل باچا ولې نه دی. د ده د قمقلتوب اول یوه خبره واورئ، بیا زه د شعر کیسه درته کوم ښه. دې قمقل داسې چې دا نانا چې دا پیشو کیب چې ورته تاسو وایي بیلي دا میو میو چې کوي تاسو خو پېژنئ که نه، دغه پیشو دا د دې شیر کاکا ورته وایي که د شیر ماما ورته وایي چې تاسو ورته هر څه وایي، خو د شیر نانا وي. ورته وایي ای شیره دا خبره واوره ګورې هر چا سره پنجه اچوه خو د بنیادم نه ځان ساته. نو شیر ورته وایي چې ای زما نانا صبر وکړه که نه، بنیادم کوم ځای وي او څنګه وي، لکۍ وي ښکرې وي غټ وي وایي نه لکۍ وي نه ښکر وي، ښه په تمیز باندې وي، ښه په ادب باندې وي، ښه په احترام وي، اشرف المخلوقات دی، خو بیا ترې ځان ساته. د ویلې ظاهر الله دې خیر وکړي. دی اوس په لاره روان دی چې ویې کته یو زمیندار کاکا یوه کوي، چې یوه کوي نو ده ویل چې ورګه کېدی چې دا بنیادمي. زمیندار کاکا ورته وایي چې هلکه ته څنګه راغلی شیره؟ نو دا شیر ورته وایي چې زه خو کبډي کومه کشتي. کبډي خو پېژنې که نه، یو بل په پیرزونو ورځي، چې وایي زه به تا راټومه ته به ما راټې دې ته کبډي وایي. نو دا شیر ورته وایي په کبډو راشه. زمیندار کاکا له خو الله عقل ورکړي، دماغ یې ورکړي، شعور یې ورکړي چې راشه زناور غوندې دی دوکه به یې کمه، او که هغسې نه یو پنجه کې راویشتل نو خېټه به رانه سیرې کي او مات مې نه کي خراب مې نه کي. نو ویل زه خو تا سره کبډي کومه، خو یاد ستا مخکې یو نیکم راغلی. ویل زما نیکه څه ویلي؟ وایي ما ته یې ویلي چې کشتي به کوو. نو چې زه بیا کور ته لاړم خامخا ښځه مې وه، بچي مې وو او وروڼه مې وو، خویندې مې وې، د هغې نه مې اجازت راغسته ښه نه بخله دی که خو مرګ ژوند راځي. ولې چې زناور سره کبډي کې خو مرګ ژوند راځي نو. دوی ویلې ښه. نو ویل ته څه ویل غواړې؟ ویل زه له کور ته ځمه، پلار مې دی هغه ډېر بوډا دی، مور مې هم بوډۍ ده. دا زمیندار کاکا ورته وایي واړه واړه بچي مې دي. نو ویل چې بیا چې ته کور ته ځې نو څه به کوې؟ کله به راځې؟ څونه وخت کې به راورسې؟ وایي زه خالي هغې ته اطلاع کومه او راځم. اوس یې دوکه کوي ګوره. نو هغه ورته وایي چې زه بلکل لاړ شه، خو واپس زر راځه زه به دې ځای کې ولاړ یم ښه. دا ورته وایي داسې خو دې را سره نیکه هم دوکه کړې وه، نیکه دې هم ما سره دا دوکه کړې وه. ویل ولې؟ ویل زه به دې په دې بیاسته په دې ونه پسې تړمه، نو هسې نه چې زه راشم او ته بیا تښتېدلی. تاسو اکثر خلکو سره ټګي کوئ، دقه دی چې ځان یې پرې وتړل. خو چې ویې تړل نو زمیندار کاکا شنه لښته راماته کړه. ماشومانو د شنې لښتې ګزار نم الله ساته ښه. استادان خو وال کوي خو هغه چوکه شنه نه وي، شنه چوکه داسې سم چابقي چابق. خو چې کم وخت کې وله راخلاصه کړله نو شیر چغه کړه وای زمیندار کاکا غرق دې کړمه، تباه دې کړمه، ډوکي دې راله خراب کړه. نو دې کې پې نانا راغله. نو زمیندار کاکا ته یو طرف ته کېناست، ویلګه چې دمه شمه بیا در باندې شروع کومه. نانا ورته وایي ما درته نه ویلي چې بنیادم سره کبډي مه کوه، ځان تې ساته. دا وګوره څنګه سوټ بوډۍ تړلی. نو دا ورته وایي اوس به راسه څه کوي؟ وایي اوس به دې ځان درته دمه کوي، نور دې موښي.
نو ویل ما به اخر څو پورې وخي ویل زما نه به د مورکوټې په چونې به د نه جوړئ شعر ګورې ډېر سخت قمقه دي ښه د ده راځئ یو واقعه واورئ دا خو یې د قمقلتوب کیسه وه چې زمیندار کاکا ښه والی و بیا به یې د زمیندار کاکا نه ډېره ډډه م کوله شر راغلی دی او د باد دی سیلی ده هوا ده بس راغلی غریب سړی شوی دی ښکار یې کړی دی خو هغه ښکار په هغه ځای کې پروت دی لاشه چې دمه وکړو یو ګټ راغلی دی دی پکې ګیر دی چې شیر ګیر شوی دی په دې کې خر ته وایي چې خره ویل ها ویل تا ته زه معلوم یم چې زه څوک یم ویل قربان ته زمونږ باچا یې که نه سلامت زمونږ باچا سلامت یې ویل ښه ویل ته به ما سره یو احسان ونه کړي ویل څه ویل ګوره تا له خدای پاک ډېر لوی طاقت درکړی دی خو چې دا خپې دې اړه مې کړي او دا سیز دې ما نه لږه خوا کو دا ګټ که نه زه به راخلاص شم په ما به دې ډېر لوی احساني او ګوره چې ځنګل باچا دې ملګری شو نو ورک دې شه غمونه خره خر ته وایي که نه نو خر خو هم ډېر سخت قمقی دي نو خر تې نه دا ګټه خوا کړې وي ازمری ورته وایي چې احسان خو دې په ما پورې کو اشنا وګورې زم د ډېر وخت نه وږی یم بازار راته لږ سم که نو الله کړی ناکام دی نن به خر وخورم خر ورته وایي دا څه کې باچا سلامت وګوره ما دغه نه جیل نه مې را بهر کړي دومره خواري مې وکړه دونه مې پتا احسان وکړو ته ما سره اوس داسې کار کې هېچرې به داسې کار نه کې ویل نه خره نورې خبرې پرېږده خو زه وږی یم کله چې سړی وږی شي نو وروڼه هغه چکني هم وله خوند ورکوي ټماټر وټکوي هغه هم وله خوند ورکوي سړه ډوډۍ او پیاز دا هم بیا خوند کوي چې انسان وږی شي ویل زه دې خورم په دې کې الله کارونو ته ګوره لومبړه په منډه منډه راله ډېر هوښیاره ده اوس حکمت عملي کوي ښه حکمت عملي څنګه کوي حکمت عملي داسې کوي لومبړه اوس دې شعر ته وایي چې ګوره دې خو تا سره احسان وکړو خو دا څنګه احسان یې څه وکړو ته یې لږ ما ته بیان که نو شعر هم اوس قمقل دی شعر په دې قمقل دی چې واپس ګوره هغه سوړي ته ننوته وایي ګوره زه دقه دی کې ملا سوم ستاسو زما پسې ځئ دواړه دا ګټه داسې کېدی نو چې دواړو ورپسې ګټه کېښودله نو دا لومبړه دې خر ته وایي چې خره مخکې ته قمقل وي او شعر قمقل دې خپې وباسه دوه خپلې که او دوه به پردی کړو زه چې ځو نو شعر کاکا پکې ګیر شو او دوی دواړه خلاص شول ماشومانو څونه ښایسته قیصه مې وکړه دا مخکې شعر کوي او خپلو ماشومانو ملګرو سره دا یو ځای کوي دا مې تاسو ته څونه ښایسته واقعه بیان کړه د شر مخ قمقلتوب اول هوښیارتوب بیا یې قمقلتوب د خر اول هوښیارتوب او بیا یې وروسته اول یې قمقلتوب چې ده ته یې دا ځای کولاو کو او بیا یې خرتوب خر خو هسې هم خر وي نو بیا بې عقله و نو ګټه یې راواغستو واپس یې ورپسې د لومبړې په اصلاح باندې په مشوره باندې واپس بند که ماشومانو دا قیصه دا مې تاسو ته بیان کړه او اوس یې مخکې وګورئ زما د ټلیفون نمبر ماشومانو ته م یاد دی خو بیا یې ورته لږ اورمه چې دوی ته ښه یاد شي 0312 83 4 83 53 او دا تاسو خامخا لایک هم کوي او شیر هم کوي نو ماشومانو که دا تاسو لایک کړه او یا نورو ته ورسول نوې نوې قیسې را روانې دي ښه تاسو ته به انشاءالله زه د زناورو داسې نوې نوې زناور چې هغه به تاسو نوم هم نه یې اورېدلی او به یې وینئ بیا به یې موږ تصویر هم درله درولېږو ښه خو دا قیصه مخکې شیر کوي السلام علیکم ورحمت الله ماشومانو نومونه وانغستو قاري صاحب چا د ماشومانو چې نن کوم رنګونه کړي دي یو د فضل الله صاحب بچې
ډیر ورکوټه معصوم بچی دی ویډیو هم را لګي او د هغې یو ویډیو را لېږلې ده او بل کال یې کړی دی ویډیو کې څه کړي هغه په ویډیو کې هغه لګیا دی زما چینل یې کولاو کړی دی دونه محبت ساتي دومره مینه ساتي نو زه خو ډېر عاجز فقیر یم زه به ورته دعا کوم چې خدای ته کامیاب کړي مور او پلار ته نیکمله صالحه قرآن خوانه لوي کړي او چې څومره ماشومان دي په مخ د ځمکه دا ټول ګلونه دي خدای ټول دا ګلونه کامیاب کړي په اسکولونو کې هم کامیاب کړي مدارسو کې هم کامیاب کړي او په لوبې کې هم کامیاب کړي ولې دوی لوبې هم کوي که نه څوک کرکټ کوي څوک بیلوري کوي څوک کانکاوه کالوزي بادي وچه ورته وایي څوک څه لوبې کوي خو خیر دی لوبې روا دي یو ګنټې له خیر دی ځان له دماغ پرش کوئ خو یو بل سره جنګ جګړې مه کوئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته